کرکټ یو ډیر ظالم گیم دی. پرون د سریلانکن کلاړي دونت ویلاګي یو ډیره بدر وزوا یو خو په نبی محمد نبی په اور کې 15 چکی وخلې اور بل طرف ته پلار د هارت اٹیک په وجه باندې مړ شو. جی دونت ویلاګي والد صاحب چې کوم والد محترم صاحب دا غنوم سورنګا ویلاګي وو په د باندې هارت اٹیک ولې راغو. آیا نبی چې کله په دې پزوی ول 15 چکی وخلې نو د غم نه پغه هارت اٹیک راو کنه مخکې نه بیمارو. په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. دونت ویلاګي یو ډیر خص سپینر بالر د سریلانکا د پاره د ډیر میچز هم په خپل بالینګ باندې ګټلی لکه دا دومره خراب بالر نو خو پرون ورواس خراب وا. پرون ورواس په دې خراب وا چې یو طرف ته والد صاحب د هارت اٹیک په وجه باندې وفات شو او بل طرف ته په د باندې 15 چکی په اور کې ولګي. د والد صاحب د میچ دوران وفات شوی دی. آیا څه ټیم په چې محمد نبی چکی وخلی هغه ټیم په پلار هارت اٹیک راو کنه دا لا پورا کنفرم خبره نه ده چې د چکو په وجه په والد صاحب هارت اٹیک راو کنه دا لا کنفرم نه ده. خو زما په خیال چکو په وجه په والد صاحب هارت اٹیک نوی راغلی. ذکر د چې کم پلارو سورنګا ویلاګي خپل هم یو کرکټر پاتې شوی چون کې انټرنیشنل کرکټ نه دی کړي دومره خکې لاړی نو په کالج لیول کې د خپل ټیم کپتان پاتې شوی دی کرکټ کړي دی نو یو کرکټ کې لاړی هغه دومره د مطلب پاغه باندې 15 چکی ولګي یا شپک چکی ولګي نو دا سه هغه مورال چې کم وی بلند وي دغه حوصله بلند وي. تاسو به کتلی وي چې په سټوارت براډ باندې د انګلند فاست بالر باندې یوراج سنگ شپک چکی وخلی وي نو پاغه باندې هر ټیک را نو خودیزي کې خبره ده چې د والد صاحب کوم هغه بیا مخکې نبی لاله فلال کنفرم نه ده چې نبی د چکو په وجه باندې په پلار هر ټیک راغو دا لا 100% کنفرم خبره نه ده. په سوشل میډیا دا خبره ډیره زیاته شیر کیږي خو لا 100% کنفرم نه ده. خا د دې حواله سره نبی هم د خفغان اظهار کړی دی. نبی چې کله خبر شو نو نبی وی چې زه ډیر زیات خفه شوم او زبا دونت ویلاګله د تعزیت د پاره کال هم کوم او که ټایم را لملو شنو کې دیش سریلانکا له هم غله تعزیت د پاره ورشم. دا محمد نبی هم دغه حواله سره غټه خبره کړی ده. بل تاسو لمو وی چې د والد صاحب چې کوم دونت ویلاګي والد صاحب سورنګا ویلاګي دا غنمو هغه اچانک ولر دوره شوی دا مطلب ډیر سورسز دا خبرونه هم دغه کوي چې مخکې نه د زړه بیمار نو دغه ول وړمنه هارت اٹیک راغو او ماغه هارت اٹیک ځان سره یوړو هم مطلب ډیر خلک دا سی وی چې هارت اٹیک پر راشي خو الله پاکه بچ کی 2050 هارت اٹیک راشي بیا هم الله پاک بچ کی 3 ځله پر راشي بیا هم الله پاک بچ کی او دا سی وی چې پړمنی هارت اٹیک کې سخت وي او هغه الله پاک یو سیجی نو دا رنګ سورنګا ویلاګي چې کومو دا د ډومبنه هارت اٹیک او پړمنی هارت اٹیک کې ډېر دی دنیا نه رخصت شونه. پرون ورځ چې کوموا د میچ دوران دغه والد صاحب د وفات شو خو کوچ چې کومو کوچ د دې دغه د یادونه خو نوم نه میرانه ير شو یار د دې کوچ د دې کوم د سریلانکا اوپنر بیټسمن سند جیسوریا د سریلانکا کوچ خو هغه ول د میچ دوران غږ نه کړی چې میچ ختم شوه دی نو میچ ختمېدو نه پس ول ویری دي چې لکه استا والد صاحب وفات شو ډیر تسلی زره ول ویری دي. خیر په دې ویډیو کې دا مکمل معلوماتو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.